بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس السابع والعشرون یعنی 27 نمبر درس دی او د کتاب د سر نه 113 نمبر درس دی، 114 نمبر. نن درس کې به مونږ الفعل المضارع المؤنث المفرد یعنی مطلب دا دی فعل مضارع مفرد مؤنث یعنی واحد مؤنث باره کې بحث کوو. نو دا واحد مؤنث به کم وي؟ واحد مؤنث متکلم، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب. د درو باره کې به مونږ انشاءالله نن بحث کوو. نو دلته کې اول موږ له جملې راکړې دي او ښکته مکالمه د استازي او د شاګرد خپلو کې خبرې هم دي، هغه هم درته ذکر کوم. اول یو اته جملې راکړې دي، د دغې موږ لږ بحث کوو. په دې کې د واحد متکلم صیغې استعمال دی او بالکل بس د واحد متکلم صیغې د اوله اتو جملو کې استعمال دی. په دې دویمو جملو کې د امر استعمال دی، پکې د امر د صیغو واحد مؤنث امر والا او د واحد متکلم صیغې دي. انشاءالله بل درس کې به بیا د واحد متکلم، واحد مؤنث حاضر او د امر او ورسره د واحد مؤنث غائب صیغې بحث کیږي. نو فاطمه یوه جنۍ ده، فاطمه. نو اوس یوه بله کسه وایي فاطمه تقول، فاطمه وایي انا تلمیزه، انا تلمیزه، زه شاګرده یم. انا معنی د زه تلمیزه شاگرده. فاطمه تقول، فاطمه وایي انا تلمیزه، زه شاگرده یم. انا زه فی الفصل، کلاس کې، فی معنی ده کې او فصل کلاس ته وایي، درسګاه ته وایي، درسګاه کلاس ته وایي. انا فی الفصل، زه کلاس کې یم، زه درسګاه کې یم. انا فی الفصل، زه کلاس کې یم، درسګاه کې یم. اخذ، اخذ یاخذ معنی ده اخیستل، نیول یا اخیستل. دا ما سره دی، زه تاله درکم تی مانه واخلی، نو داسې اخیستل. ټیک شوه؟ یعنی تا سره دی، زه درنه واخلم، داسې زه ستا د لاس نه خپل لاس ته واخلم. نو دی ته اخیستل هم وایي، نیول هم ورته وایي. یو د بازار نه اخیستل هغه اشترا یشتري اشتراءن دی اخیستل. نو اخذ الکتابه، زه کتاب نیسم، زه کتاب اخلم. اقومو، زه ودرېږم، زه پاسېږم یا زه ودرېږم. من مکان ځای ته وایي او مکاني زما ځای یعنی خپل ځای، زما ځای یعنی خپل ځای. من مکاني د خپل ځای نه، زه د خپل ځای نه پاسم یا ودرېږم. اقومو، زه ودرېږم. من مکاني د خپل ځای نه، اقومو من مکاني، زه د خپل ځای نه پاسم. بیا وایي امشي او زه ځم الى الباب، دروازې طرف ته. وامشي دا د واحد متکلم صیغه ده او زه ځم الى الباب، دروازې طرف ته. افتحو واحد متکلم صیغه ده، زه کولاوم، الباب دروازه، افتح الباب، زه دروازه کولاوم. واخرجو همدغه د واحد متکلم صیغه ده، واخرجو او زه اوزم من الغرفه کمرینه. واذهبو د واحد متکلم صیغه ده، زه ځم الى البيت کور ته. ٹھیک شو جی؟ نو دې کې د واحد متکلم صیغو استعمال دی، د واحد متکلم ضمیر استعمال دی. انا د واحد متکلم ضمیر دی، دا انا د واحد متکلم ضمیر دی. ٹھیک شو؟ او دا چې کومونه ما دا ګیر چاپې راته وکړه کرخه، نو دا د واحد متکلم صیغې دي، واحد متکلم. نو دا د مذکر او مؤنث دواړو لپاره یو شان استعمالیږي. اذهب. ٹھیک شو جی؟ نو دا د واحد متکلم صیغې دي، دا دوه پکې د واحد متکلم ضمیرونه دي. اوس مکالمه ده، خبرې اترې، گفتگو، بات چیت، خبرې اترې. المکالمتو خبرې اترې یعنی بات چیت، گفتگو. نو دې یو طرف ته معلمه ده، استازه، او بل طرف ته تلمیزه ده، شاګرده. نو دا استازه د شاګرد ته خبرې کوي او دا شاګرد ورله بیا د هغې خبرو جواب ورکوي. نو قم معنی ده ته ودرېږه، چې سړي ته وایي ته ودرېږه نو هغه ته وایي قم، ته ودرېږه. او چې ښځې ته وایي چې ته ودرېږه نو هغې ته به وایي قومي. دا قم نه دی جي، قم. چې سړي ته وایي ته ودرېږه نو هغه ته به وایي قم، او چې ښځې ته وایي ته ودرېږه نو هغې ته به وایي قومي، ته ودرېږه. دا دواړه د امر صیغې دي. نو دا قم د مذکر او دا قومي د مؤنث دپاره. قومي یا فاطمه دا استازه دی، معلمتن استازه وایي قومي ته ادرېږه یا فاطمه، ای فاطمه ادرېږه
قومی یا فاطمه، اے فاطمه ودرېږه. قومی یا فاطمه، اے فاطمه ودرېږه. هغه ورته څه وایي؟ انا اقوم، انا اقوم، زه ودرېږم. انا اقوم، زه ودرېږم. انا اقومو خو عرب د اخري حرف ساکن وایي. انا اقوم، زه ودرېږم. بیا ورته د استاذه وایي خذ. خذ معنی ده ته واخله. سړي ته چې وایي چې ته واخله نو هغه ته به صرف وایي خذ. خذ ته واخله. ټیک شوه؟ خذ. او چې ښځې ته وایي ته واخله نو هغې سره به ورسره د دغه د اضافه وکړي. خذي، خذي. ښځې ته به وایي خذي ته واخله. سړي ته خذ او ښځې لپاره خذي. نو خذ الکتاب دا یا به ورسره لیکي. خذ الکتاب، خذ ته واخله، الکتاب کتاب. خذ الکتاب ته کتاب واخله. خذ الکتاب ته کتاب واخله. شاګرد ورله جواب ورکوي اخذو، زه اخلم، زه اخلم الکتاب کتاب. نو دا د دې طرف ته دا د متکلم صیغې دي. ټیک شوه؟ دا د متکلم صیغې دي. او دا دې اړخ ته چې دي که نه دا د امر صیغې دي، د امر. ټیک شوه؟ دا ټولې د امر صیغې دي. څلور واڼو کې امر دی، حکم دی، ته دا کار وکړه. او دې اړخ ته هغه وایي زه دا کار کوم. ٹھیک شو؟ نو اوس ورته خذ الکتاب، استاد ورته خذ الکتاب، کتاب واخله. نو هغه ورته اخذ الکتاب، زه کتاب اخلم، زه کتاب اخلم. بیا ورته وایي امشي. امشي معنی ته لاړه شه. امشي چې سړي ته وایي ته لاړ شه نو هغه ته وایي امشي. امشي، امشي. بس دا د سړي دپاره د امر صیغه ده. او ښځې دپاره د امر صیغې کې یا د یا استعمال وي. امشي، امشي، امشي. نو دا امشي چې ښځې ته وایي ته لاړه شه نو امشي به ورته وایي. او چې سړي ته وایي ته ځه نو هغه ته به امشي. نو امشي ته لاړه شه الی الباب، دروازې طرف ته. ته دروازې طرف ته لاړه شه نو هغه ورته وایي امشي. د امر صیغه امشي راځي، د متکلم صیغه امشي راځي، په حمزه باندې زبر راځي. ٹھیک شو دي؟ نو امشي زه ځم الی الباب، دروازې طرف ته. اوس ورته استاذه وایي اخرجي ته اوځه، اخرجي ته اوځه من الغرفه کمرې نه. او چې سړي ته وایي چې ته اوځه نو هغه ته به وایي اخرج. اخرج ته اوځه. بس د سړي لپاره صرف جیم ساکن پورې اخرج. او ښځې لپاره اخرجي، اخرجي. نو دلته کې دا استاذه د شاګرد ته وایي اخرجي ته اوځه من الغرفه کمرې نه. هغه ورته وایي اخرجو، اخرجو. نو دا اخرجي چې دی دا د امر صیغه وه، دوی کې حکم وشو. او اخرجو معنی زه اوځم، دا د واحد متکلم صیغه ده. اخرجو زه اوځم، دا شاګرد ورته وایي اخرجو زه اوځم من الغرفه کمرې نه. بیا ورته استاذه وایي اذهبي ته لاړه شه، اذهبي ته لاړه شه الی البیت کور ته. نو هغه ورته وایي اذهبو، دا اذهبي د امر صیغه وه. اذهبو دا د واحد متکلم صیغه ده. اذهبو زه ځم الی البیت کور ته. نو دا یو طرف ته د امر صیغې وي، استاد به ورته امر کولو او تلمیذ شاګرد به ورته د هغې جوابونه ورکول. نو ما داسې په اردو کې دا په پښتو کې مې ورته ترجمه هم لیکلې ده او د یو لفظ معنی مې هم درته وویله. او چې د مذکر دپاره کوم د امر صیغه استعمالیږي نو هغه مې هم درته ولیکلې. او د مؤنث دپاره به ورسره د یا اضافه کې، د امر په صیغه کې به ورسره د یا اضافه کې. او نور دا د متکلم ضمیرونه نه دي، که ضمیر دی دا انا ضمیر دی. او دا اخذو، امشي، اخرجو، اذهبو دا صیغې چې دي که نه نو دا د واحد متکلم صیغې دي، صیغې. او دا انا ضمیر دی نو دا هم د واحد متکلم دی. نو کم څنګه چې د مؤنث دپاره دا انا، اخذو، امشي، اخرجو، اذهبو استعمالیږي، همدقه د واحد متکلم د مذکر سړو دپاره هم استعمالیږي. ټیک شو جي؟ نو دا زموږ د نن ورځې درس و او راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.